السلام علیکم زمانو ډاکټر مهران د یو میډیکل سپیشلیست ډاکټر يم په دې ویډیو کې به تاسو سره د هپاتایټس A یعنی کې زړ یا پیلا یارکان مرته پورته کې ویل کی په دې باره کې مختصر غونډه کې خبره کوو. هپاتایټس A یا زړ دا اصل کې یو تبه دا یو انفیکشن دی چې د یو وایرس جراثیم نه لګیا عموما چې چاته یا نو زیاتره داغي به غټو امتیازو په ذریعہ باندې یو خوا بل خوا خوريږي او چې کم کس داسې لاس صفایي وغیرہ د واشروم استعمالېدو نه بعد نه کوي نو عموما هغې ته په دغه ذریعه باندې ولګي په دغه شانتې هغې بیا مخکې چې کوم دی نو هم د اوبو خوراک وغیرہ په ذریعه نور چاته منتقل کولی شي. د دې په علامات کې ابتدایي طور باندې تکاوټ، زړه خرابېدل یا الټې، لوږه نه لګېدل او تبه داسې چې د 100 ډګري فارنهایټ نه سیوا خي طرف ته راچجو لاندې درد لکه چې جګر دغلته کې موجود وي او وروسته وخت کې بیا د وړو میچازو رنګ تک زیړ کېدل او د غټو میچازو رنګ هلکه کېدل داسې د خورې په شانتې او بیا د هغې نه پس داسې زیړې چې کله جګر نور هم کمزوري شي نو زیړې خاص کر د سترګو زیړوالی یا د سرمنې زیړوالی د سرمنې خارښ او بعضې وخت کې د جګر فیل کېدل دا د دې علامات دي. څنګه سر کې مونږ خبر وکړه دا زیړې عموما د یو نه بل ته د خوراک او د اوبو په ذریعه لګي چې د صفایي او د واشروم نه بعد لاس وینځلو خیال ونه ساتلی شي. اکثر دا جراثیم دا وایرس هم د خوراک او د اوبو په ذریعه باندې چې کوم د یو نه بل ته منتقل کیدی شي. کله ناکله د یو بل خوراک خوړل یا یو بل ټچ کولو سره هم کله ناکله دا وایرس د یو نه بل ته خورېدی شي. عموما د دې علاج خو داسې خاص نه وي دا انفیکشن یا جراثیم په خپله ټیک شي یو څو ورځو کې یا هفتو کې. په دې کې بعضې څیزونه داسې دي چې تاسو په کور کې کولی شئ، مثلا آرام کول، خپل کار سکول وغیرہ ته نه تلل او یا چې کوم نو اوبه وغیرہ ډېر څښل، جوس داسې فلوډز وغیرہ ډېر اخیستل تر هغې پورې چې کله تبه ختمه شي یا زیړې ختم شي. او بل داسې څه دوایان هم دي چې هغه هم نه دي خوړل چې کوم ډېر ګرمې دوایان دي عام الفاظو کې چې څنګه خلک وایي، یا داسې دوایان چې کم په جګر باندې اثر پرې باسي هغې کې بلا انټي بایوټکس راځي، دردونو زخم وغیرہ د شوګر څه دوایانې دي چې دا غیر ضروري استعمال د ډاکټر مشورې نه بغیر هغه نه ده پکار او بیا هم هغې سره نه ټیکېږي بیا عموما مریض په هسپتال کې داخل شي د علاج لپاره. تقریبا یو څو هفتو نه والې زیات نه زیات شپږو میاشتو کې چې کوم نو دا انفیکشن ټیک کېږي او دې داسې خاص پیچیدګي نه وي. د بچاو د دې دغه درې طریقې تقریبا خوراک کې احتیاط کول، صفایي خیال ساتل، لاس وینځل، اوبه څښلو کې صفا اوبه وغیره څښل او دریم نمبر باندې د دې هپاتایټس A یعنی کې د زیړ خپل ویکسین مي هغه خپل طریقې کار سره لګول. تاسو یا تاسو خپلو کې چاته دا زیړې مسله یا نور هم څه میډیکل مسلې وي او ما سره مشوره کول غواړئ نو دې نمبر باندې ما سره تاسو رابطه کولی شئ او خپل اپوینټمنټ بک کولی شئ.